د جمعې پر ورځ د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد په موقع د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د جمعه ترڅنګ له چودنې وروسته د خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې هم په یو جومات کې 2 ځانمرګي چودنې شوي چې د چارواکو په وینا ګڼو خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده. په پرلپسې وخت کې د پښتونخوا په کرم قبایلی ضلع کې د پوج په یو پوسټا ترهګرو برید کړي چې یو اسکر پکې وجل شوی او نه نور جوړل شوی دي. تر دې وړاندې د جمعې پر ورځ د بلوچستان د مستونګ په سیمه کې د یو جمعات ترڅنګ د عید میلاد النبی په جلوس کې چودنه شوی چې د مستونګ ضلعي روغتیايي افسر ډیچو عبدالرزاق شاهي په دغه چودنه کې د 250 کسانو د وجل کېدو او تر 40 زیاتو د نور د جوړل کېدو په خله کړی دی. تر دې خونړو پیغو اوسو سات وړاندې د پاکستان پوج خبر ورکړي چې د بلوچستان په ګوب سیمه کې یې لترهګرو سره نښته شوی چې پکې 4 پوځیان او 3 ترهګر وجل شوی دي. د پښتونخوا د خنګو ډیپټي کمشنر فضل اکبر د پیه په ځای کې رسنو ته ویلي چې د جمعې پر ورځ د دوابه تانې په حدودو کې خلک د جمعې د مونږ لپاره یو جمعات ته ورټول شوی چې په دغه موقع جمعات ته 2 ځان وجون کې ورننوتلي دي او ځان پسې تړلې بارودي مواد چولی دي. ډیپټي کمشنر ویلي چې یو ځان مرګي د خپل غضب نه مخکې ځان الوزولې دي او بل په داسې حال کې ځان الوزولې چې زیاتره خلک د جمعات نه وتلی وو. نو ځکه په دې چودنه کې زیاته مرګ جوړه نه درامسته شوی. هغه په دغه ځان مرګي برید کې د 3 کسانو د وجل کېدو په خلی کړی دي او ویلي دي چې 12 کسان جوړل شوی خوم دي چې د علاج لپاره روغتون ته رسولي شوی دي. خاغلی فضل اکبر ویلي چې تر اوسه په سیمه کې د مرستې فعالیتونه روان دي او د سیمې نه آزادو سرچینو میډیا ته ویلي چې څه کسان د ملبې لاندې خوم گیر دي. لدی عمله په مرګ جوړه کې د زیاتوالي اندېښنې شته. د هنګو پولیسو مشر نثار احمد ویل چې پولیس په زورورتیا سره د برید کوونکو مقابله کړي او وسلوالو په ډزو 2 پولیس اهلکار جوړل شوي خوم دي خو د زیات ځاني زیان څخه خلک جوړولې دي. خو ویل چې په جمعات کې زیاته غنه غونه وا او د جمعې منځ لپاره په لزګونو خلک راغلی وو خو د پولیسو د ډزو سره سم 2 ځانمرګي برید کوونکي جمعات کې چودنه کړي خو د ډزو لری د وړاندې زیات خلک له جمعات وتلی وو او مر جوړله کماړه ولیدا. په سوشل میډیا د خنګو د چودنې بلابل ویډیوګانې خوري شوې دي چې پکې لیدل کیږي چې د جمعات چترا غورځېدلې او منسکون کې ترې لاندې گیر شوې دي. امدادي سرچینو ویلي چې د منځ په مخال په جمعات کې د 10 تر 40 پورې کسان موجودو چې ګڼ شمیر پکې د جمعات د راغورځېدلې چت لاندې گیر شوي دي. د خنګو د چودنې ذمہواری په سمدستي توګه چاپغاړه نه داغستې او وسلوالې ډلې ټي ټي پی په خپل یو بیان کې ویلي چې لدی برید سره کم تړاو نه لري. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400